تاسو به اکثر د خلکو خولې لیدلي وي یا خپل انسان ته چې کله داسې ځو چې لکه د تصویر کې تاسو ته ښکاري دې ته ډېر خلک څوک وایي زما خوله ویرانه شوه، څوک وایي چې زما خوله باندې ټکي راوختو. پښتو کې مختلف قسم نومونه دې ته اخیستلی کېږي. په انګلیش کې دې ته موږ څه وایو موت السر هم دې ته وایو. د دې یو بل قسم دی چې هغه د موت السر قسم دی، هغې ته موږ څه وایو کینکر سورز هم دې ته موږ وایو. اوس دا اکثر خلکو باندې راوځي. راځئ د دې اول وجوهات ګورو، بیا علاج ګورو، او بیا کم وخت کې چې کله ډېر خطرناک شي موږ ته ډاکټر ته تله پکار دي. راځئ اول وجوهات ګورو. د دې وجه څه کېدلی شي؟ د دې اول غټه وجه څه شی دی؟ ویټامین B12 ډیفیشنسي که چاته وي، د چا بدن کې چې ویټامین B12 کمی وي، یا د چا بدن کې چې د زنک کمی وي، د چا بدن کې چې د فولیټ کمی وي، د چا بدن کې چې د آیرن کمی وي، هغو خلکو ته دا مسلې پېښېدلی شي. بله وجه د دې د بریسز، غاښونو کې اکثر بریسز خلک ولګوي د غاښونو سیده کولو دپاره. هغه چې کله هم د دننه طرف ته وری زموږ شونډې ډیمیج کوي که نه، د هغه وجه هم دا کېدلی شي. یا د اکثر خلکو غاښونه ګډوډ وي، غاښونه خراب وي، یو طرف ته وتلي وي، بل طرف ته وتلي وي، نو هغه کله چې د شنډې یا وری ستاسو وهي نو د دې د وجه هم دا کېدلی شي. بله وجه د دې د ډېر ګرم خوراکونه کول، څوک چې مرچکي خوري یا سپایسي فوډ چې نور هم څومره دی هغه کول، د هغه د وجه هم کېدلی شي. بله وجه د دې دی ډېر ګرمې اوبه څښل یا ډېر ګرم چای څښل، د هغه وجه هم دا کېدلی شي. بله وجه د دې د انفیکشن، وایرل انفیکشن که چاته کېږي یا سور تروټ چاته وشي، د هغې مرۍ خرابه شي، د هغه د وجه هم کېدلی شي. د دې بله چې کومه وجه دی هغه د ډېر زیات هارډ ټوت برش چې کوم وي، چې کوم باندې موږ غاښونه برش کوو، ټوت پیسټ داسې وي چې ډېر سخت وي، یا موت واش څوک استعمالوي ډېر سخت وي هغه موت واش، یا برش وي چې ډېر سخت وي، د هغه د وجې هم دا کېدلی شي. نو دا یو څو وجوهات دي چې د دې د وجې دا کېدلی شي. اوس دا ډېرو کیسونو کې دا داسې دی چې دا خطرناک شی بالکل هم نه دی. دا 7 ورځو نه واله تر 10 ورځو پورې، یعنې یو هفته یا 2 هفتو نه پس دا خپل هم ټیکېږي. که دې ته علاج وکړي، که دې ته علاج ونه کړي، خو علاج که چېرته هم تاسو وایئ چې نه دا علاج کول په دې ورته پکار دي چې نه څوک چای تې څښلی شي، نه څوک روټۍ تې خوړلی شي، نو بیا هغه وخت کې که چېرته ډاکټر ته ورغلی، سوموجل دی، بونجیلا دی یا ډکټرین دی، دا چې کوم ټیوب دی دا تاسو استعمالولی شئ د دې دپاره سیفلی. دې سره بالکل تاسو ته لږ ارام وي، راحت وي درته. اوس دې کې یو خبره دی، اوس که چېرته هم چاته موت السر وشو، کینکر سور چاته وشو، اوس کول څه پکار دي؟ ګورئ ډاکټر ته کوم وخت کې تله پکار دي، ولې چې دا هر ټایم دا سیف نه وي. ډېر وخت کیسونو کې داسې دي که کله هم تاسو ته پته ولګېده چې دا د سره سره چې کوم ډټونه دي، موت السر چې کوم دی، کینکر سور چې کوم دی، دا که کله هم په سر کېدلي باندې شو او غټېدلي باندې شو، چې پوهېږئ چې دا ټکی چې کوم دي دا غټېږي او سر کېږي، نور هم ورځې نه بلې ورځ ته سیوه کېږي، کمیږي نه. یو خبره. دویمه خبره، که دا چرته هم په سوځېدلي باندې شو ډېر زیات او په غټېدو باندې شو چې وایي چې دا غټېږي، او په خورېدلې باندې شو، یو ځای کې و بل ځای کې هم جوړ شو، بل ځای کې هم جوړ شو، بل ځای کې هم جوړ شو، او خولې نور هم زیاته ونیوله، نور هم په زیاتېدلې باندې شو، نو داسې کیس کې ډاکټر ته بیا خامخا ځان ښایئ. ولې چې کله هم دا شونډې شوې، یو طرف ته شونډه، بره شونډه او ژبه چې کله ټوله یې ونیوله که نه، نو دې وخت کې چېرته هم بیا د کریم، ګلیانې، دوایانې مه استعمالوئ، بیا ډایرکټ ډاکټر ته ځان ښایئ. ولې چې دا نور هم خطرناک کېدلی شي. داسې کیسونو کې بیا دا موت چې کوم کینسرس، اکثر ډېر کینسر داسې دي چې هغه خولې ته لګېږي، الله دې نه وکړي دا دومره خطرناک شی نه دی، خو اکثر کیسونو کې چې کله هم تاسو پوهېږئ چې دا په خورېدلې باندې شو، په غټېدلې باندې شو، د ودرېدو نوم نه علي، نو هغه وخت کې ډاکټر ته خامخا ځان ښایي. کني که کله هم تاسو ته دغه څیز وشي، موت السر تاسو ته وشي، کینکر سورس تاسو ته وشي، نو تاسو دا یو جیل چې کوم دی یا جیل نه بغیر که چرته هم روانلی، بالکل دا ټکېدلی شي 1 هفته کني 2 هفتې، دا بالکل هم ټکېدلی شي. دې نه بغیر ما درته وویل ډکټرین دی، سوموجل دی، بونجیلا دی، دا تاسو ډاکټر سره چې کله مشوره وکړئ هغه چې درکړي، هغه نه پس دا ته وایي ارام به وي تاسو ته، او دې نه پس انسان بالکل هم ټکېږي. مهرباني.